آیت نمبر 57 پنځم سپارہ دویم پاو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. والذین وهغ کسان آمنوا چغی ایمان راوړی دا وعملوا الصالحات وعملنا کوي نیک. هغه کسان چې ایمان راوړلو او عملونه وکړل نیک سندخلهم زردا چې موږ به داخل کو دوی لرا جنات جنتون تا تجری من تحتها الانهار چې بهږي لاندې دا غینا ولی خالدین فیها ابدا همیشه به پدې کې همیشه لهم فیها ازواج مطهره دوی د پارا پدې جنت کې بیبیان به پاکه وندخلهم ظلا ظلیلا او موږ به داخل کو دوی لرا غنو سورتا درنو سورتا. ان الله یأمرکم دا خطاب دی حکمرانانو ته او بعضی وایي چې خطاب حکمرانانو ته دی د ملک حکمرانانو ته او عوامو ته چې عہدی چې کمی دي هغه نالایق ته مو ورکوي عہدی قابل خلق ته ورکوي. حدیث کې راځي نبی علی السلام ته یو باندې چې راغی یا رسول الله قیامت بکلی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل کله چې امانت ضایع شي اے دا الله پیغمبره امانت ضایع کېدل څنګه دي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې یو کار نالایق سړی ته حواله شي کله چې عہده نالایق ته حواله شي نو بیا د قیامت انتظار کوا بیا په هشا چې قیامت نږدې ده. نن سبا په عہدو باندې ټول نالایق دي کنه دي کله یو عہده بدلی او کله بل عہده بدلی لکه په خبره باندې چې دا نالایق. ان الله بشک الله پاک یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې ادا کړي امانتنا الی اهلها اهل د هغه ته حقدارو د هغه ته دا چې ورکه عہده الی اهلها لایق خلق ته. نو اکثر عہده نن سبا چې کمی دي کنه اکثر کاغه حکومتي دي او کدا دینی عہده ولې نه دي الا ماشاء الله هغه د نالایق په لاس کې کاغه د مدرسو تدریس ته نو هغه کوم داسې بعضی نالایقي کاغه د مسجدونو امامت دی بس خلکو ته داسې مولا پکار دی چې بس زیات نه زیات आवाज خپلوي وي او مسلې پسته پسته کوي نرمي نرمي خبرې کوي څوک خپه کوي نه غلط ته غلط نه وای صحیح ته صحیح نه وای خو بس چې خلک تنه خوشاله وي دا ټول خلک چې تنه خوشاله وي دا حق نه بیانوي خیات ساتي نه چې دا سنا سپه کې خپاین کنه دام خي دا نه خده د حق بیانولو چې ټول راضي شو ټول ویلو چې دا مولوی صاحب زمونږ ډېر خسړې دي نو پوښه چې مولوی صاحب کې څه چلشته دي دې حق پټ کړي دي یا خکارا یا پټ ها سنا سبدا سے تشویش اچولو والا خلکی پکې باز. و اذا حکمتم او کلا چې تاسو فیصله کولا بین الناس پمنځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل دا چې فیصله وکړي په انصاف سره. الله درته دا حکم کوي چې فیصله پس شي سره وکړي په انصاف سره. د انصاف خو دې ځکه یې نه بېږي زمون په دې ملک خوش وي. ان الله بشک الله رب العزت نعم ما یعظکم به ډېر دغه خبره نصیحت کوي تاسو ته. ان الله کان سمیعا بصیرا
بشک الله پاک دې اوریدونکو اولیدونکو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول خبر ومنه د الله او خبر ومنه د رسول دا اوسو حکم عوام ته دی ښا و اولی الامر منکم اور د خاوندانو د امر د استاسونا د اهل الرای د استاسونا او د نیکو حکمرانانو د استاسو کم چې صحیح حکمرانان دي دا هم څوک تابعداري وکړي حکمران د ملک د هغه اطاعت واجب ده خو په هغه شي کې چې هغه د شریعت خلاف نه وي ویری په خبره باندې کړه چې کله شریعت خلاف حکم کوي نو بیا اطاعت واجب نه ده بلکې بیا نافرمانی واجب ده صحیح شو و اولی الامر منکم خواندان د کار د استاسو امر والا کار والا حکم کوونکی اور ابن جریر دا ابن عباس رضی الله عنه په حواله سره نقل کړي چې هم اهل الفقه فی الدین دا فقها دي مراد تینا سوق دي فقهای کرام دي فین تنازعتم کتاسو اختلاف را للو زمونږ د جماعت علم ډېر ښه اطاعت کوي د اولو الامر په تراو کې لری لری ولاړی په مانځه کې جخت ولاړی په جمعې کې ښه جخت ولاړی فین تنازعتم کتاسو اختلاف راغی فی شیء په یو کار کې فردوه الی الله والرسول نو واپس کړه دی لرا الله او د الله پیغمبر ته نو الله پیغمبر ته به څنګه واپس کړي الله پیغمبر خو دنیا نه تشریف وړي دی وفات شوی دی نو تفسیر جلالین لیکي مدت حیاته و بعده الى سنته یعنی دا الله پیغمبر ته معاملې واپس کړي فیصله دا الله په پیغمبرو کې سو پوری چې هغه ژوند دی او کله چې وفات شو نو بیا په حدیث باندې دا الله پیغمبر حدیث شته دی کنه و الى احادیثه بعد وفاته حاشیه د جلالین باندې دي دا الله پیغمبر حدیثونه فیصله وسه حدیثو ته فیصله وسه کله چې نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف وړو ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتا سو ایمان ساته په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ذالک داکار خیر غردی واحسن تاویلا او ډیر خسته دی د انجام په اعتبار سره خ انجام والده الم ترایتا ندی کتلی الی الذین غکسانو تا مراد یهودیان او منافقان یزعمون چې اغوی عقیده ساتي چې اغوی دعوه کوي یزعمون چې اغوی دعوه کوي صداوه کوي انهم آمنوا بما انزل الیک چې اغوی ایمان راوړی دا په کتاب باندې چې نازل کړي شوی د تا طرف ته وما انزل من قبلک او په سباندې چې نازل کړي شوی مخکستانه بما انزل الیک دا منافقین شو وما انزل من قبلک مخکې کتابونو باندې د ایمان داوا لري دا څوک شو يهود او نصارا شو یریدون دوی غواړي ان يتحاكموا الى الطاغوت دا چې فیصله یوسي سرکشتا غیر الله تا طاغوت هر هغه څوک چې هغه فیصله د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د فیصله سره خلاف ده پدې ځکه پدې معنی باندې مستعمل ده او دا رنګ هر هغه قانون او هر هغه کتاب چې هغه د قران او د حدیث خلاف هغه څه شي کې راځي طاغوت کې راځي نو فیصله په طاغوت باندې نه کوي فیصله په چا باندې کوي الله او د الله په رسول باندې یعنی د الله په کتاب او د الله رسول په حدیث باندې او دا کم خلک چې شریعت فیصله ته نه خوشاله کړه نو دام تحاکم ال الطاغوت ته ګورای ښا
او کم خلک چې په دې ملک شریعت نفاذ نه غواړي دام د طاغوت په قانون باندې څه شي دي راضي دي د لارډ میکاله قانون د لندن والا قانون دا د طاغوت قانون دی چې زمون په دې ملک کې رایج دي یو څو خبرې پکې نامې د پاره د اسلام وردن کړي دي سترګې ورته توري کړي پوه شو غل د پاره قید چرته کې راغلي دي غل د پاره شریعت کې قید نشته زمون په حکومت کې 15 کاله یا وکاله قید دی هغه چې ورکی پوه شو کنه د غل یو سزا د بس لاس نه کټ کړي خبره ختم لاس کټ کول دي پوه شو په خبره باندې یو غل نه لاس کټ کا او په دې فتح چوک باندې زړین کا خالي بیا ګوره چې ستا په دې علاقې کې جرایم بنديږي کنه یو قاتل هغه نه سر کټ کا او بیا خالي داسې او 2 ورځې زیات نه یا 2-3 غنټې کولا اجازه ورکړه چې څوک قتل غواړي قتل شي را دي کولا وځي چې دا هغه لاش ځان بیا ګوره چې دا جرایم بنديږي او کنه بنديږي ګورئ وقد امروا یقینا دوی ته حکم کړی شوی دی ان یکفروا به دا چې انکار کی د فیصله د طاغوت نه ويريد الشیطان غواړي شیطان ان يضلهم ضلالا بعیدا دا چې گمراه کی دوی لرا په گمراه کولو لري سره د حق نه و اذا قيل لهم او کلا چې ویل شي تا تعالوا راشي الى ما هغه کتاب تا انزل الله چې الله نازل کړی دی او الى الرسول او د الله پیغمبر تراشه چې فیصله درته وکي رایت المنافقین تبین منافقان یصدون چې من کیږي بان کدستانا سدودن په من کېدلو سره فكيف پسرن به حال د دوی اذا اصابتهم مصیبه کلا چې ورسیږي دوی تاسو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا هغه چې مخکې لګلی لاسونو د دوی ثم جاءوك بیاراشدوی تا یحلفون بالله قسمنا کوي په الله باندې ان اردنا چې مونږه اراده نوا الا احسانا مگر د احسان او توفیقا او د جوړخه اولئک الذين داغ کسان دی علم الله ما فی قلوبهم الله خبر دی دا غسنا چې د دوی په زړونو کې دي فاعرض عنهم اعراض وکړه د دوی نه زما پیغمبره منافقت فکر مکوا وعظهم او نصیحتک دویتا وقل لهم او آیدویتا فی انفسهم په مجلس د دوی کې قولا بلیغا وینا اثرناکا خبره اثرناکا وما ارسلنا من رسول الله فرمای موږ نه دلېګلې یو پیغمبر هم الا ليطاع باذن الله مگر دې د پاره چې داغه خبره ومنل شي په حکم د الله ولو انهم او کچرت دوی اذ ظلموا انفسهم کلا چې دوی ظلم وکړو په خپل ځانونو باندې جاءو کا دوی راغلی وې تا فاستغفر الله دوی بخنه وخت وې د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه وخت وې دوی د پاره رسول صلی الله علیه وسلم لوجد الله توابا رحیما نو دوی به مونږ له الله رب العزت توبه قبلهم کې مهربان فلا داسندا وربک قسم دی پربستا لا یؤمنون دوی ایماندار نشي جوړېدل حتا یحکمو کا تر دې پورې چې حاکم وګرځي تعالی را فیصله کوونکې وګرځي تعالی را فيما شجر بینهم پاغ معاملاتو کې پاغ تنازع کې چې واقع شوی دی راغلي دي ترمنځ د دوی هغه ټیم پورې ایمان نه ده تر څو پورې چې الله او د الله رسول په حکم باندې فیصله ونکړي ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بیا دوی نه مومي په خپل نفسونو کې بیا به دوی نه مومي په خپل زړونو کې تنګي مما قضیتا دا غنا چې تا ورته فیصله کړی وي ويسلموا تسلیما او دوی بغاړه کې دی بغاړه کې خودو سره ولو ان كتبنا عليهم او کوم لازم کړی وي په دوی باندې ان اقتلوا انفسکم چې وجنه یو بلرا او خرجوا من دیارکم یو باسیو بلرا د خپل کورونو نه بنی اسرائیل په شانته توبه وای ما فعلوه دوی بداکار نه وای کړي الا قليل منهم مگر لګو کسانو د دوی نام ولو انهم فعلوا ما يعظون به
او کچرته دوی کړي وای غس چې نصيحت ورته کې دي شي پاغه باندې لکان خیر لهم نو دا بغوروي دوی د پاره واشد تثبیتا او سخت به په ثابت قدمۍ کې په دین باندې و اذن په دغه وخت کې چې کله دوی فیصله په شریعت باندې کړي وای په دغه وخت فائدہ به سوې لا تیناهم من بو ور کړي وای دوی تامل لدنا د خپل طرفنا اجرا عظیما لوی اجر لوی بدلا لوی ثواب د شریعت په حکمونو باندې چې فیصله کوي نو پدې کې تا ته اجر ملاويږي دام په عبادت کې راځي پیغي په خبره باندې کوي ولا هديناهم صراط مستقيما او موږ بخودلی وې دوی تعالی برابر نیغا سیدا ومن يطع الله او چا چې خبر ومنل د الله والرسول او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاولائک پس دغه خلق مع الذين دا کسانو سره وي انعم الله عليهم چې الله انعام کړی دی په دوی باندې من النبیین د پیغمبرانو را والصدیقین او د صدیقینو را والشهداء او د شهیدانو را والصالحین او د صالحینو را نیکو خلقنا وحسن اولئک رفیقا او خسته دي دغه خلق په ملګرتیا کې بعض روایتو کې راځي چې صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کې ناستو جاړي ولی جاړي څه چل شوې دي وې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ناستو بس یو خیال را تراغه او تا خپل رااله ما اوس را لجړه راځي نو څه چل دی خبره صدا وې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې چې مونږ وو او زړه مو غواړي ستاد دیدار او ستاد ملاقات موږ استغفار راشو دیدار مشي ملاقات مشي ځان سره می سوچ دا کو چې آخرت کې به د نبی علیہ السلام ملاقات سره کې نبی علیہ السلام خو ډیر اوچته مرتبه کې او زه به چرته کم جنت کې وم د نبی علیہ السلام په مقابله کې نو هغه به بیا دیدار نکي ملاقات به نکیږي نو ما د پاره خدا جنت نه دنیا غوړه شولا دا مطلب شو ما د پاره د جنت نه دنیا څه شولا خشوه زکه چې په جنت کې به نبی رسول الله دیدار نکیږي او په دنیا کې دیدار کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته قتل دا د ټولو جنتونو نه اعلی دي رسې په مسلې باندې د آیت نازل شو چا چې د الله او د الله رسول حکم ومنلو قیامت په ورځ باندې ودا د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین سره او د خلق په ملګریتیا کې خدي دنیا ملګری پرېدا لو پران پرېدا وې شوې کنه چرسیان پرېدا موالیان پرېدا شرابیان پرېدا وحسن اولئک رفیقا دغه خسته ملګری دي د دونه خسته ملګری نور نشته چې کېناسته وي او د چا خوای د چا بد وای د چا غیبت کوي د چا صفت کوي څوک خوشاله څوک خپکه وي شو کنه داغونه څه شه دي حسن اولئک رفیقا د الله پیغمبرانو او د الله د صدیقینو یعنی هغه اعلی درجه اولیاء او شهدا او د صالحینو نیکو خلکو مجلس ته څه دي ډیر دا قران مجلس هم دا د نیکو خلکو مجلس دی کوئی شي ځکه چې قران ته څوک کینی حسنیتی وي د نیکی نیتی وي دا مجلس دا غنور ټولو مجلسونو نه خدي نو هغه ځکه به ملاقات کیږي او دیدار به کیږي نو بس بیا هغه صحابي څه شو تسلی شو خوشاله شو ذالک الفضل من الله دا فضل دا الله دی وکفا بالله علیما او کافی دی الله رب العزت علم والا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم رواخل اسلحه خپل تیار اوساته اسلحه خپل خذوا راواله حذرکم احتیاط خپل حذرکم سامان د جنگ خپل فنفروا اوزه جهاد د پارا صبات ډلې ډلې کله چې جهاد فرض کفایي او انفروا یاوزه جميعا غوند کله چې جهاد فرض عین شي وان منکم او یقینا بعض دستا سنا لمن هغه سوق دی ليبطئن چې ورست پاتې کیږي د جهاد نه ورست پاتې کیږي مراد نه منافقین دي
فإن أصابتكم مصیبت کچرت ورسیږي تاسو ته مصیبت او تکلیف قال نو دی وای دا منافق وای قد انعم الله علی یقینا الله احسان وکړو په ما باندې اذ لم اكن معهم شهیدا زکا چې زنوم د دوی سره حاضر په جنگ کې خدا چې نعمت له جنگ تاو کنه زب مړ شوی وای پکې ولئن اصابکم فضل من الله او کورسیږي تاسو ته فضل د الله یعنی فتح ورسیږي او غنیمت میلاو شي نو بیا ارمان کوي چې زم تله و نو چې دا غنیمت کې خو مې برخه راغلی و نو د جهاد هم څه شي د پاره پیسو د پاره لا یقولن نو خامخ دی وای کأن لم تکم بینکم وبینه موده نو دا بعض خلکو عبادتونه چې کم دي کنه هغه دنیوي غرض د پاره پوه شو یو کس ما تراغه یاره استاد په دې جمعات کې یاره استاد موږ خو منځونه هم کوو عمرولم لاړ شو پکې کارم نه چلیږي او څوک چې یو منځم نه کوي دا هغو کار ښه چلیږي نو اوس نیت څه شو په منځونو کې په عمرو حجونو کې څه نیت شلو چې لکه زه چې منځ کوما نو چې ما ته خدای پاک پیسې راکړي لکه دا د ماشومانو ونه دي خبره شو کنه وای شو کنه ماشوم چې دی کنه چې سپارو وای کنه شروع کې چې بالکل وړو کې ماشومي کنه چې قاعده وای نو بیا مور ته ورشي چې سبق مې درته وې اوس پیسې را لراکه شابه دا داسې حساب موږ د الله سره سعودي کو په عبادت چې الله مونږ کو مثال وکړو په دې کې لکه ستا فائدہ شو نو اوس مالا پیسې مراکه په دې نیت باندې وو عبادت نه عبادت دا لکه داسې دي چې سړی اعلی کار کوي او نیت سکه ور سره فضل نیت وکړي نیت د الله رضا کوه څه شي چې الله راضي شي بیا به ټول کارونه سم شي دا داسې د لکه یو سړی هغه ته سره پکاري کنه سره او هغه وایي چې یاره یو غټ وایي میرا وسته د کور ته او بس دې چې سو خوري بیا به داغه نه بعد چې کومه مشایي کنه هغه مرا ټولو بیا په پټي کې ولي په فصل براله بیا خوش نو دته بسوي چې کمخلا ډیرانو هډک پراته دي د سرونه ها سره دې کا پکار دا نو یو ټریکټر ټرالي بوزا کوئی شي کنه 1500 باندې بدل تروغه ټرالي ملاوي شي چوسیو یو سو په تناستي دغوي دغوا کوئی شي په خبره نیت د خشي وکړه نیت د څه شي وکړه نیت د دود وکړه چې دا غوا مې دې د پاره غوستي دا چې څه شي دود اوس کما خالص ماسته جوړ کما کړي ته نه جوړ کما کوئی شي کنه مکن ته نه راو بس مدا د خشي نیتو کا باقی غوشایا کے سراسر مرضی وې نه په مسلې باندې عبادت کو کا نیت دا ہوگا چې څوک راضي شي دین کارو کا دا نیتو کا چې الله راضي شي باقی نور کارونه به الله جوړي بیا وخت باندې درته ان شاء الله وې په مسلې باندې کړه زمون د خلق د معجزات په انتظار کې معجزات او کرامات په انتظار کوي شوي کنه ګوري چې چرته غټه واقعي وګوري بس بیا غینه متاثر کی نو د قران نه غټه واقعي شته ده بلا قران نه لوی بل کتاب شته ده ګوري خپلان کیږي کې معشوم پیدا شو او خبرې کولې بس دا ډېر غټ کما شو خو یا بد وکاله مخکې خبره کوي یا به ورسته سپو شو دیم دروغ حدیث کې راځي په معشوم توپ کې خالد درې معشومانو خبرې کړي په گہواره کې په شروع پیدایش سره یا درې یا په یو روایت سره کله زیادت کو سلور یا 15 جوړیږي زیات سپو شو زمونږ غرا لورالو په سوار لسمه صدۍ کې چې دی کنه ګورئ ولا ان اصابكم او كورسيږي تاسو ته فضل من الله فضل د الله د طرفنا لا يقولن نخام خوائد كأن لم تكن بينكم وبينه موده گویا چې نوا پمن تاسو کې او پمن د کې دوستانا دې سوي لا يقولن د پاره مقوله دادا یا لیتنی هيرمان د مالرا
كنت معهم چې وې زد دوی سره فافوزانو زب کامیاب شوې وې فوزا عظیما وکامیابی لوی سره فليقاتل في سبيل الله الذين پس جنگ دیو کی دا الله پلار کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخره چې خرڅي قرباني ژوند د دنیا په بدله د آخرت کې یعنی دنیا لري کړي دا او آخرت یې غسته دي ومن يقاتل او چا چې جنگ وکړلو فی سبیل الله پلار د الله کې فیقتل او دا شهید کړي شو فتح حاصله نشولا او یغلب یاد زور ور شلو فاتحهم راغللو فسوف نؤتيه اجرا عظیما الله فرمای زردا چې موږ باور کو دتا اجر لوی دا داسې مقابله ده چې پدې کې هار نشته دي جیت ښه jihad فی سبیل الله اگر که بعض خلک نن سبا چې د jihad نوم واوري دا څه لګي الرجی ور باندې راځي وای شي وما لكم او څه شوی دی پتا سو باندې لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوئ فی سبیل الله فلا رضا الله کې والمستضعفین من الرجال او هغه کمزوري خلق د نارینهونه والنساء او د ماشومان او د خزونه والولدان او د ماشومانونه الذين غكسان يقولون چې وی ربنا ازمون غربا اخرجنا مونږ وباسا من هذه القريه د دې کلینا چې هغه مکه ده الظالم اهلها چې ظالم دی اوسیدونکو د دې مسلمانانو باندې ظلم کوي وجعل لنا من لدنك وليا او وګرځو موږ د پاره د خپل طرفنا ولي دوست بچ کوونکې وجعل لنا من لدنك نصيرا او وګرځو موږ د پاره د خپل طرفنا امدادي الذين غكسان امنوا چوي ایمان راوړې دي يقاتلون في سبيل الله جنگيږي پلار د الله کې والذين وغكسان كفروا چوي کفر کړې دي يقاتلون في سبيل الطاغوت جنگ کوي پلار د شیطان کې پلار د شیطان کې طاغوت کې فقاتلوا پس قتل کې اولیاء الشیطان ملګری د شیطان فقاتلوا پس جنگو کې اولیاء الشیطان ملګرو د شیطان سره هغه ځکه اولیاء طاغوت ویلو دلته ورته ویلو اولیاء شیطان وښه کنه طاغوت څوک دی شیطان ان کید الشیطان بشک چل د شیطان کان ضعیفا کمزور دی څه شه دی دې ځکه سوال پیدا کیږي وې دې ځکه ویل چې شیطان چل کمزور دی او سورۃ یوسف کې راځي ان کید کن عظیم دستاسو خزو چل ډیر لوی دی د خزو چال دې څه ویل دي چې شیطان د چال نه هم څه شه دی ډیر لوی دی ولې دا خزې د شیطان نه برش ولې په شیطانی کې او په چل ولې خبر ته وګد نو بعضی خلکو خو بس دا خبره دغه شانتي واغستل او خبره ختم لیکن دا څه نه ده اصل خبره دا څه ده چې دې کې چې ویلي دي چې د شیطان چل هغه څه شي دي کمزور دی دا د الله په مقابله چا په مقابله کې او هغه ځکه چې ویلي دي چې د ستاسو چل ډیر لوی دی ای خزو هغه د سړی په مقابله کې چا مقابله کې دي نشوي په یو بل جواب ابو الکلام آزاد کړي ډیر خسته ا فرمای ان کید الشیطان کان ضعیفا دا الله فرمایلی چې د شیطان چل هغه څه شي دي کمزور دی د شیطان چې کوم سازش دی هغه څه شي دي کمزور دی او سورۃ یوسف کې چې ویلي چې د خزې چل چې دی هغه څه شي دي ډیر عظیمه غټ دی لوی دی په هغه الله نه دی ویلي هغه عزیز مصر ویلی قرآن صرف خبره نقل کړي دا ویږي په خبره باندې کنا نو خامخا خزو ته د شیطان نه غټ شیطان ویلو دا مناسبه نه ده وښه په خبره علم ترى یتان دی کتلی بس دا یو رکو پاتې دی کنه ګورئ الم تر آیتن گوری للذین آغا کسانو تا قیل لهم چویلی شویو دوی تا کفو ایدیکم بند که اخپل لاسونا واقیموا الصلاة و آتوا الزکاة
او کوي منزور کوي زکات فلما كتب عليهم القتال پس هر کلا چې فرض کړي شو په دوی باندې جنگ اذا فريق منهم ناسا پا یو ډلا د دوی نه يخشون الناس یریږي د خلقنا که خشیت الله پشان د یری د الله او اشد خشیه یا ډیر سخت په یری کې وقالو دوی ربنا زمونږ ربا لما كتبت علينا القتال ولتا فرض کړلو په مونږ باندې جنگ لولا اخرتنا الى اجل قريب ولتا ورستنه کړو مونږه تر یو نیټه نږدې پورې بس چې جنگ رالو نو خمړ شو کنه قل ورته وایا زما پیغمبره متاع الدنيا قليل سامان د دنیا لګ دی والآخرة خير لمن اتقى او آخرت غره دی غچا د پاره چې یریږي د الله نه ولا تظلمون فتیلا او ظلم به نکړي شي پتا سو باندې په مقدار د تار د هډو کې د کجوره اينما تکونو چرته کې چې تاسو یدرککم الموت را لاندې کوي به تاسو لره مرګ بیا به مو تاسو لره مرګ نه پټېدلې نشه ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کوي تاسو په قلو مضبوطو کې وان تصبهم حسنه او کورسیږي د منافقانو ته خوشالي یقولون وای هذه من عند الله دا د طرف د الله نه دی نو دا خو به خبره نه کوي خبره کوي بظاهر لیکن نیت د شکر نه نیت د شکر نه کوئی شی په خبره باندې کنه مطلب دا چې بس دا خو په تقدیر کې لیکلی ونه او دا خو بس لازم دی چې مونږ ترا کړی شي دا خوشحالي او ورسره دا دویمه جمله ملاوي چې هغه ډیره خطرناک ده وان تصبهم سیئه او کورسیږي دوی ته تکلیف یقولون دا منافقان وای هذه من عندك دا استاد طرف نه دی اې دا الله پیغمبره تکلیف نسبت به چاته کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د دو بے ادبی وا انتهایی بے ادبی قل ورته یا زما پیغمبره کل من عند الله دا ټول غم دک خوشالي دا د الله د طرف نه دي فمال هؤلاء القوم پس شوی دي په خلکو د دې قوم لا یکادون نزدین دي دوی يفقهون حدیثا چې په شی په خبره باندې ما اصابک من حسنه هغه چې ورسیږي تا ته اے انسانا س خوشالي فمن الله نو هغه د الله طرف نه دا خوشالي چې درته رسیدا د چا فضل دی د الله وما اصابك او هغه چې ورسیږي تا ته اے انسانا من سیئه ستکلیف فمن نفسك دا د وجد استاد نفس نه دی سګنا دې کړي وي سخطا دې کړي الله رب العزت باغ باندې زو کی پک وارسلناک للناس رسولا او مونږ لګلې ته اے زما پیغمبره خلق د پاره پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گواه حاضر ناظر من یطیع الرسول فقد اطاع الله چاچه خبر او منل د پیغمبر علی السلام د خبر او منل د الله ومن تولى سوق چې واوړې دلو فما ارسلناک علیهم حفیظا نو موږ نه لګلې ته په دوی باندې حفاظت کوونکې نه نگهبان ويقولون او دوی وای طاعتنا کار زمونږه خبر منل دي فاذا برزوا کلا چې دوی اوزي من عندك د استاد خوانا بیتا پټه مشورې کوي طائفه یودلا منهم د دوینا غیر الذي تقول سوا دا غنا چې تا دوی ته ویلی وی یا سوا دا غنا چې دوی تا ته ویلی وی والله یكتب ما یبیتون الله پاک لیکي هغه چې دوی پټه مشورې کوي فاعرض عنهم اعراض وکا د دوینا ای زما پیغمبره یعنی د دوی د منافقت پروا مکوا د دوی منافقت ته نقصان رسولې نشي تخپل د دین کار کوا وتوکل علی الله او توکل کوا په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دے الله رب العزت ذمہوار د کارونو افلا يتدبرون القرآن ولی داخلك سوچ او فکر نه کوي په قرآن کې نو قرآن ته کې ناستل قرآن درس او بیان ته کې ناستل دا څه شی دی تدبر فی القرآن دی چې په هر درجه کې که ادنا درجه کې ولی نه غور او فکر کول دی پس شي کې قرآن کې او قرآن وای افلا يتدبرون القرآن دا منافقان قرآن کی غور او فکر ولی نه کوي یعنی قرآن کی غور او فکر نه کول وای شي کنه دا د منافقانو په عادتو کې شمارل وای شي
نو مونږ چې دا ترجمه کوو دا داسې نه ده چې څوک په دې سره امام ابو حنیفه جوړ شول یا قاضي ابو یوسف ته نه جوړ شول نه خودمره دي چې ادنا غور او فکر لږ غونډه کې هغه برابر سطحي معنی لفظي معنا چې کومه ده د قران چې اول مطلب ده ساده مطلبونه دي هغه نه حکم څخه کم انسان خبر شي رسې په مسلې باندې افلا يتدبرون القرآن ولدي سوچ او فکر نه کوي په قران کې ولو كان من عند غير الله او کچرته وي دا قران د طرف د غیر الله نه دا الله کتاب نه وي د مخلوق کتاب وي لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا نو دی به مندلوي په دې کې اختلاف ډېر و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف او کله چې راشد منافقانو تاسو خبره یا د امن یا د خوف اذاعوا به نو دی خورکی دا خبره به ضمیر راجع د امرن تا ولو ردوه او کدوی رسول وی دا امر دا خبره الى الرسول دا الله پیغمبر تا و الى اولي الامر منهم او په خلق تا د دوینا اغلوی صحابه کرام لك ابو بکر عمر رضی الله عنهما وغيرها لعلمه الذين نخامخا په حشوی بوي پدې باندې هغه کسان یستنبطونه چې معلومي دی لرا منهم د دوینا ولولا فضل الله عليكم ورحمته سمانا هغه ور باندې په حشوی وي یعنی هغه بیا فیصله کړی وي چې دا خبره د خورولو قابل ده او کا نه ده ځکه بعضی خبرونه داسي چې هغه خارشي په ملک نو هغه سره انتشار راځي یا خوف راځي هراس راځي یا بعضی داسي خبرونه چې هغه د خورولو قابل نه ځکه چې د ملک او راځي هغه فاش کیږي وای شي په خبره باندې نو نن سبب زمون په دې میډیا باندې دغه شانت منافقان ناز دي هر یو خبره چې هغه سکه نشر کوي کاغه د ملک په فائدې کې او د ملک په سشي کې نقصان کوي ولولا فضل الله عليكم ورحمته او کنه فضل د الله پتا سو باندې او رحمت د الله لتباتم الشیطان نو تاسو به تابعداري کړی وې د شیطان الا قليلا مگر لکسان هغه به تابعداري نه وکړي هغه به بچوي فقاتل فی سبیل الله اے زما پیغمبرات جنگ کوا پلاره د الله کې سو قدر سره jihad تزیو کنا فقاتل تیوازم جنگ کوا jihad کوا فی سبیل الله پلاره د الله کې لا تکلف الا نفسک ته ذمہوار نه مگر د خپل ځان وحرض المؤمنین او تیز و مؤمنانو لرا په jihad باندې عسى الله ان يكف باس الذين كفروا نزدې دا چې الله پاک بند کی جنگ داغه کسانو چې کافران دي والله اشد باسا الله رب العزت ډیر سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او ډیر سخت دی په انتقام او بدله اغستلو کې ما په دې jihad آیتونو باندې یو ځل درس کورونه یو کسراتا دې درس نه بعد وی مولوی صاحب نن سبا jihad په کم ځای کې وکړه وخیا ځای نو زه پوه شم چې کده ته وای چې په افغانستان کې وکانو هغه وای چې په دې کې دا چل دی ورته فلسطین کې وکوي باغی خو په خپل ګناہوں نیولې دي او ورته چې پلان کې ځای هر ځای کې بده څه کوي تنقید بکای خبره براو باسي سناسه نو ما ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې jihad به تر قیامت پورې جاری وي او نبی علیہ السلام چې کوم jihad ذکر کوي هغه غلط jihad نه دی هغه صحیح jihad دی نو څه خبره مې زه ورته خیر د تخوخ کا بیا لاړ شم دا تللو شو زه ورته ته په خپل باندې خوخ کا خو jihad به ودرېږي نه یو ډله به همیشه دا سی وی حدیث کې راځي چې دا الله طرف نه بداوی مدد کیږي اور په حق باندې به وي تر دې پورې چې د دوی مخامختیا به د دجال سره کیږي هغه ټیم پورې به دا ډله نبی رسول الله فرمایي زما امت کې صحیح جاری او ساری باقی پاتې شولا په زمینی حقایق باندې اعتراضات کول په مجاهدینو باندې اعتراضات کول یا په jihad باندې اعتراضات کول نو هغه خو تاسو مخه ته قران پروت د منافقانو کړی دي او په صحابه باندې کړی دي او د الله په پیغمبریم کړی د تنقید نه خو هغه هم بری نو ویلې په خبره باندې کنه
حدیث کې راځي چې چا جهاد مو نه کړو او د جهاد شوق مو نه ساتي، شوق جذبه او د مړ شو دا د منافقت په یو شوبې باندې مړ شو. یګي په خبره نو عقیده د جهاد ساتل دا خو فرض دي که جهاد یو سړی کوي او کنه کوي عقیده او ایمان ساتل چې جهاد د اسلام په ارکانو کې او رکن دي په احکامو کې او حکم دي سره چې منځ انکار کفر دي دغه شانتي د جهاد نه انکار کول کفر ویږي په مسلې باندې. نو که هیڅ نشي کولای کم سے کم دعا خو وکړه کنه جهاد کوونکو ته چې الله ته مدد وکړي چې ستا په لارې کې جنگيږي، آسان کار خو نه دی. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. من يشفع شفاعه حسنه چا چې سفارش وکړو سفارش خستا يكن له نصيب منها في بدلرا برخه د دینا چاته دی خبر وکړه د نیکی خبر وکړه نو چې هغه نیکی کوي ستابم پکې صحیح برابر برخه او ثواب به تقسیم کیږي نه پورا پورا برسي. ومن يشفع شفاعه سيئه او چا چې سفارش وکړو سفارش بد يكن له كفل منها وی بدلرا پیټه د ګناه داغه په وجه باندې. وکان الله على كل شيء مقيتا او دی الله پاک په هر یو شی باندې قادر طاقت والا. و اذا حييتم او کله چې سلام وکړي شي تاسو باندې بتحيه سلام فحيوا پس جواب ورکوي باحسن منها خسته د اغینا او ردوها یا کم سے کم واپس کې اغیلرا. ان الله بشک الله پاک کان علی کل شیء حسیبا د هر یو شی حساب کوونکې دی. الله رب العزت عبادت لائق دی. لا اله الا هو نشته سوق عبادت لائق مگر د کيو الله دی. لا یجمعنکم خامخاب راجم کی تاسو لرا الى یوم القیامت ورځ د قیامت تا یا په ورځ د قیامت کې لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دا پاغه ورځ کې شک پکې نشته شبهه پکې نشته هر سړی به ورته حاضرېږي. کچا سره غواړي حاضری به لګي او کچا سره نه غواړي حاضری به لګي. الله دې مونږ ته آسان کړي. ومن اصدق من الله حديثا او څوک ډېر رښتینی دی د الله رب العزت نه حدیثا په خبره کې د الله نه زیاته رښتینی خبره د چا کې دی شي نشي کېده. نو الله ویلي دي چې خامخا به قیامت ته راجمع کوما نو د دین لوی رښتیا بل نشي کېدلې. لہذا قیامت ته تیارې وکې او د آخرت ورځې سو کې تیارې. ربنا